السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی څوک خبرې کوي؟ مولانا صاحب یو غیر مقلد ما ته وایي چې فاسألوا اهل ذکر کې د مولانا سوال نه کیږي. څوک خبرې کوي ته؟ زه یو مقلد یم. نوم دې څه دی؟ نوم مو کرکړو. نوم دې ښه برابر که قرآن او حدیث ته برابر که بیا ماته ټلیفون وکړه. نه خو اوس ورته خبرې ما مخکې سره دخلی د غیرت اوس بیا تښتې ودرېږه. ته اول دې نوم برابر که کورکړو. خلکو ډېرې غاغې کړی. نوم دې چې برابر نه دی، نوم دې خپل برابر که کورکړو سره. نوم احمد نور دی، احمد نور. نو تا دروغ ولې ویل چې کورکړو د دروغو ګناه نشته؟ نه خو تا دروغ مه ویلي اوس تخلی لسکن. نو زه تا نه کله وایم چې د قرآن پاک دا آیات ته نه چې لعنت الله علی الکاذبین، دا آیات باندې ټوپ ولې که څنګه؟ خو لعنت په تا دی که نه ته په دغه امام صاحب باندې تاسو ډېر لکه دروغ تړلي دي په تا د الله لعنت نه ورېږي. اوس چې د دروغ ویل چې کړکړو نوم مې دې تا وویلې، نوم دې احمد نور. نوم څه ته یې نوم؟ تا اوس چې نوم مې کړکړو دی او نوم دې محمد احمد نور. نوم څه ته یې؟ نوم څه ته یې؟ نوم څه ته یې؟ هغه ته اسم یې. نو تا خو چې اسم مې کړکړو دی او اسم دې کړکړو نه دروغ دی نه وایي. ته اوس پرېږده تا د باطل مذهب په کوم ځای کې دی؟ دا ورته وایي فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. دلته د امام صاحب نه سوال کېږي د ژوندي نه کېږي. مړي نه سوال نشي کېدلی؟ نه چې ویلي دي چې لا يسمعوا دعاءکم لا يريدوا دعاء تاسو. الله یې زما واوره د دې جواب راکړه چې کله ته الله پاک فرمیلي چې تاسو کله اختلاف راشي نو الله او رسول ته مسله یو سره رسول ته څنګه وړي؟ کته کنه ګوره فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دلته ولې نه دي فردوه حنفي والشافعي ومالكي، دلته فردوه إلى الله والرسول. ما سوال دا رسول مړ دی که ژوندی دی؟ قرآن په امام صاحب نازل دی که په پیغمبر علیه السلام نازل دی؟ نه دا سوال مې نه تا وی چې مړ نه سوال نه کیږي. نو نبی علیه السلام مړ دی که ژوندی دی؟ نه کیږي که نه پیغمبر علیه السلام نه سوال نه کیږي، بالکل نه کیږي. الله پاک څنګه وایي چې تاسو رسول طرف ته لاړ شئ؟ رسول طرف ته تک څه معنا ده؟ هغه داسې فردوا لکه څنګه یې چې فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال وکړو دغه چا نه چې څوک په قرآن او حدیث پوهېږي. هغه چا نه تپوس وکړو مړي پوهېږي ژوندي نه پوهېږي. مطلب د کوم ځای نه لګیا کوم ټیشن ته نیولی مړي چې مذهب ته مدون میلاو شي د مړي مذهب ټیشن د کوم نیولی تا مذهب مدون نه دی، تا دغه د کوم هغه قبله امامو دی دا نه مجتهد دی نه اجتهاد ثابتولی شي. خو دا ووایه په دغه کې د قرآن څه خبرې کوي. زما سوال دی چې نبي علیه الصلاة وسلام ته چې مونږ رجوع کوو نو نبي علیه السلام احادیثو ته به رجوع کوو که نبي علیه السلام قبر ته به ورځو؟ هغه ته ګوره نه هغه قبر نه ویلي دي، هغه باندې قرآن نازل دی او حدیث دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. هغه باندې صفا قرآن دی. دلته فاسألوا سوال می دا دی چې نبی علیہ السلام په قرآن او حدیث کې ماته مسله ملاو نشي نو الله فرمی چې بیا نبی علیہ السلام ته رجوع کوي، الله او رسول ته به رجوع څنګه کوو؟ یعنی د هغه حدیث به ګورو که څنګه؟ یعنی کتا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دلته خلک دی لیکنه فردوه حنفي والشافعي ومالكي. دا نه دی ویل خو رسول خو یاد کړی رسول مړ دی. رسول یای څه په تاسو خپل مسله چې تر ورګرځو د قرآن او حدیث ته. قرآن او حدیث خو نه دی رسول الله او رسولیت کړي. قرآن او حدیث خو ته ځان نه پسې کم ټکي معنا ده په قرآن او حدیث ته. الله عزتمن کا دغه کې کوم ځای کې ویلي دي چې دغه په فردوه کې حنفي او شافعي مالکي هغه دا شامل دي. کوم ځای کې ویلي چې امام صاحب تقلید کوي؟ زه وایم چې نبی علیه السلام خو یاد کړی که نه چې نبی علیه السلام ته لاړ شو؟ نبی علیه السلام خو مړ دی موږ څنګه لاړ شو؟ دې جواب درنه غواړم لږ عقل نه کار. چې فردوه الى الله والرسول راوګرځي کو د الله او د رسول طرف ته. رسول پښتانه قرآن او حدیث قرآن او حدیث ته قرآن او حدیث نه رسول یاد کړي. قرآن پکې نشته نه پکې حدیث ته رسول یاد کړي. رسول نو دا خو ډېر ځای کې راځي کنه اطیعوا الله واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نو رسول ته به څنګه اطاعت وکړو؟ چا اطاعت وکړو؟ چا اطاعت وکړو؟ د حنفي اطاعت وکړو، د شافعي وکړو، که اطاعت وکړو د الله او د رسول؟ تا ویلې چې د ژوندي اطاعت وکړو. نبي علیه السلام خو ژوندی نه دی که نه دنیا کې؟
کینا ځان مشر ما ځان مولا دا جوړ کړی ځان شرمای تا ګورور ته ویلو چې مړی نه تپوس نه کیږي امام ابو حنیفه مړ دی فسالو هل ذکر کې مړی نه تپوس نه کیږي او دلته نبی علیہ السلام ته مړ وای ابو حنیفه نه تپوس کیږي یو ملت مرګیا ابو حنیفه نه تپوس مړی نه کی کېدل شي کنه امام ابو حنیفه پرې دا مړی نه سوال کېدل شي کنه لکه نبی علیہ السلام ته د چا تقلید کوي مو په خبرې کوو مو په بل خبره نه کوو په خبرې کوو ګورا تا ټلیفون کړو چې فسالو هل ذکر تاوي چې تپوس مړی نه وکړو که ژوندۍ را ما درته وویل چې مړی نه تپوس کېدل شي لکه نبی علیہ السلام وفات ته خو مونږ تپوس ته کولی شو ځکه چې هغه حدیث مونږ ته مدون ملو شوی دی بخاری شریف کې دی په سیاست تا کې دی د امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک مونږ ته مدون ملو شوی دی نو دا مړی نه لعنت الله عزت من کا امام صاحب عمر علیہ السلام سره بابر برا فقہ باطل دی فقہ دین نه دی دین قرآن او حدیث دی نو ته چې کله یو سوال جواب راکړه به ډیره مې صرف یو سوال وړو کې ته چې کله امام صاحب پسې ولاړ یل منځ کې کنه مونږ کې امام صاحب نو هغه امام وایي چې الله اکبر او چته واسره وایي کنه ته روغوندې پسې وای ته پسې رو وای پټ وای کنه پټ دا په کوم قرآن او حدیث کې راغلي دي الله په عزت ورکا سورہ خيار مقاله دی سورہ خيار مقاله دی دا راته وای دا خو امام صاحب خود لیدي حدیث قرآن کې خدا نه دی راغلي راغلي ورته وای خیا چې ته په پټ غوندې وای امام په اوچته وسره وای دا خو قرآن او حدیث کې راغلي لګا راته وای خیا ټو 15 وخت المون نه کایته دا خو به معلوم کړي کنه قرآن او حدیث کې کم ځای راغلي چې په پټ وای الله اکبر حدیث کې نه راغلي تیرا توخه کوه د خود ز غیر مقلد شتا په لاس باندې بیات کو کوه د نه خود نه توبه او بس د غلطو نظریونه نه بیا موته د چا د مون پیغمبر اسلام څخه کول دا امام ابو حنیفه رحمت الله په غکی ویلی په خلاصا او منیا په تعلیم الاسلام کې ویلی امام صاحب او خیا نه ولی تو مقلد او ته قرآن یا وای چې قرآن او حدیث کې راته خو خپکیګه ما کنه تیر ته خو چې غیر مقلد شم تا الله عزت من کا لږ غلې فکر وکړه الله غلې د دماغ د کولال شي قرآن تراشه او قرآن او حدیث باندې مو ته خبره کوي کوم ځای کې الله امر کړی چې تاسو د امام صاحب تقلید او درنی مو سو قالو نه بعد د صدر باطل مذهب جوړ شوی ته احمد نور صاحب کله یو خبره تلاش احمد نور صاحب لون توپ دي شروع کړ خلک ته لونای وي زدر ته لونای نه وای زدر ته طلاق وي صرف طلاق کړي طلاق ته شولې درې خزه د پدری طلاق او طلاق کړي دا نو سغه خبره در کې غینه خپای ضمیر ملامت کوي صرف د طلاق په وجه ته غیر مقلد شوی تا خزه پدری طلاق او طلاق کړي دی وجه ته غیر مقلد شوی کلم طلاق کړي کلم طلاق خاچنه نته قرآن ته 15 وخت المنز کړي د الله اکبر د کم نه راو بسری پټ الله اکبر ولې وای د دې جواب خاص د کعبه پر رب باندې قسم خو او د کلمات سره قسم تا اخرى زبا اخرى زه ته یم صدا پیغمبر علیه السلام په دغه طریقې سره مونږ کړی دي کم کتاب کې راغلی تکبیر ویلي په پټي باندې او چې مقتدیان ویلي دا دا کلمات الله سره د کعبه پر رب باندې قسم کتابونه قرآن په کله د خبرو نه پويږي په احمد نور صاحب نه تاسو احمد نور صاحب نه ته احمد نور صاحب قرآن تاویل حدیث تاویل تعالی حدیث ته یو حدیث سره تراو بس چې دی حدیث کې راغلی زب غیر مقلد شستا ټول خبره به منو کتاره ونه بسل نو توبه او بس کنه بیا او حلالا او کبیا کور ول سره ګور وذلك صبر الله عزت منك ذاتي كوروكا كان ذاتي كوروكا في القرآن كي وصلت أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون غلط آيات تاسو تعتقد الله ولا رسول فتاسو باندې رحمش ٹھیک شو اوس دلته والی نه دی چې شفیعي او مالکی پتا غاوته دا امام شافعي ته بذکر امام شافعي او ابو حنیفه ته بذکر چې قرآن او حدیث کې ټول مسلې نشته کین د الله اکبر ولا مسله را توقع دا المنص الله اکبر شروع کیږي کا پسو ابتدا الله اکبر باندې کوي الله عزت من کړ خطا بخاری له دې کنر دی ویل دا پکې نشته دا مسله بالکل وکشته خو راو بس کنه خدا مسله به ختمه اجازه تاسو سره درس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودری دول مانځه هغه بل مانځه ته ودری هغه ویل چې الله اکبر مقتدی و پټوي مقتدی و پټوي دار ته وخه ولې خاندي دا خبره حدیث پر ما خنده حدیث را توخه چې غیر مقلد بلا یطور
بل یو آیات نه تاسو امام په وایي دا امام بل د مسله راته خلق دا مسله به څنګه حل پرېږ دا کړه اوس په فلسفه خبره لګي دا فلسفه ده استغفر الله استغفر الله المنطق خبره په فلسفه ده استغفر الله اصول د خبره نه پوهیږي نو ته خبره پکې ګوره معنا څوک مسله ته احمد نور صاحب معنا څوک مسله ته پوښتنه د بیت امام ابو حنیفه ویلي الله اکبر پټه ته ورته سوای چې الله اکبر چا ویلي چې پټه راوړه ابو حنیفه راوړه کثر راوړه چې دا مسله ابو حنیفه کړی دی او ته نه په سند سره صحیح ثابت کا اوس مو ته په دې علماء طلب سره کثر ګوره د امام صاحب نه سینه بسینه خبره نشي د دې جواب اوره چې امام صاحب نه چې کم کتابونه مونږ ته راغلي سینه بسینه لکه بخاری شریف چې تا ته ملاو شوی کنه تا ته چې ملاو شوی تا ته سند باندې نه ویل تا ته ډایرکټ ملاو شوی سند خو امام بخاری پورې دی خو نشته کنه نه خو تا سند اوس ماته د هدايه نه څنګه د امام صاحب کتابونه چې کوم دي کنه ولا کوم خبره بلا کوي د لیوانیانو خبره بلا کوي ته ماته سند یو څه د سند خبره څنګه کوي دا مدون کتابونه موږ ته سینه بسینه رسیدلي دي امام محمد نه کتابونه مدون نه دي جاهلیت خبره ما کوي څه ما تل سره امام صاحب کوم مسائل واورا امام ابو یوسف یا امام محمد کوم مسائل ته واورې د لای په کتابونو کې ولي کله کتابونه موږ ته رسیدلي دي هغه سیر کبیر سیر تا نه دي سیر صغیر سیر کبیر د څلور پنځه کتابونه دا ورسېدل کنه دینه د هدايه جوړه شو دینه د نور فقہ کتابونه نور خبره ما کوي دې مسلې ثابت کول سره مقالد کې بس په تاسو خبرو الله اکبر الله اکبر فیصله کولای نه ته الله اکبر باندې فیصله ولې نه په مغد سره قسم خورم د الله په ذات سره دا قسم د خصوص سره نه مونږ دلیل براوړي دا نه شوی دی و دا خو دلیل راوړه بخاری کې کوم ځای کې کومه صفحه کې لیکل دی حدیث چې زه وګورم ته ماته وایې غیر علماء طلاق سره قسم مخره علماء طلاق سره د کعبه پر رب باندې قسم مخره ته دا ته مو دا حدیث راوړو ته مو قرآن آیات راوړو یو من علماء طلاق ته توبه چې د په حدیث قرآن کې نشته د امام صاحب بیا به ته توبه وباسي حتی څه شي کې چې دا کومه مسله چې د الله اکبر ولا زه تکاوم دا د امام نه ورته نه په قرآن کې شته په حدیث کې شته ته بیا معنی په کلمه طلاق تا خو زدا خو اوس په کلمه طلاق زه چې وګورم کنه طلاق په شنو سره باندې او کلمه طلاق خو ته توبه وباسي غیر مقلد نه به مخالف کېږي کنه خو سره قسم خورو کنه اوس سره قسم چې زه قسم خورم ته به څه کوي بیا قسم ګوره په کلمه طلاق تا وخره چې ته دا مطلب ته ماته د امام صاحب نه په سند سره ثابت دی بالکل ثابت کو بالکل او زبد ته دا قسم سره دا خبره کوته دا د امام صاحب نه نه ثابت دا قرآن او حدیث دا غز دی دا میدان د قرآن او حدیث نه تخیل څومره ټیم درکزه څومره ټیم درکزه ګوره ما ته په منځ نیو لګیا یو منټ په اصول د خبره نه پوهیږم او ته خبره په تکلیف باندې ګوره چې المنذ په تکلیف خبره راځي ټول المنذ امام صاحب نزد کړه او امام صاحب په بدر دعای ته نه مخرمی نه دا کته ګوره علم علم د کړه دې ځونه بجاهل ما جوړوا اوس مو ته خبره په تکلیف شروع دي ته لګیای او په منځ ځون ته مسله ټول المنذ امام صاحب نزد کړه خلیفہ رئیس په قرآن او حدیث نه ټول المنذ سبحانك اللهم پټای کنه دا امام صاحب بالله په قرآن او حدیث کې نه پټای شوی کای روای خای ته څه د مې خان دی ولې خو روای خو ته خو ځان ته حدیث وای حدیث ته زادي یو حدیث را توخه یا قرآن را توخه چې په کې دا پټه وایل په قرآن او حدیث کې راغلي الله عزت ولکه به ته خبره په دې لږ شروع په غاز سره خبرې کو اوس دلته راشه په دې ځکه شروع چې په دې خلاص چې امام صاحب ریکارډینګ امام صاحب چې په دې خبره سر خلاص چې امام صاحب تاسو منظور ټول امام صاحب نظر کړی امام صاحب نور اوس دلته دا یې په فسالو اهل ذکر کې سوال د امام صاحب نه کیږي د ځنځیر نه کیږي دا وای تما ته ویلې چې سوال دې مړی نه کی تاره ته ویلو کنه مخکې د ټلیفون کړه خو دا یې لینګ کې نو سوال دې امام صاحب نه کیږي رد په تقلید باندې او رد په تقلید مړی نه سوال نه کیږي ما درته چې مړی نه سوال نه کیږي ثم فرد الى الله ورسول رسول طرف ته مونږ به څنګه رجوع کوو د دې جواب راکړه خلا دې بلا یو ته کوم وره من يطع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا دي نتيجة ثابتة دا اوس تکلیف ثابت دی کدل ته اوس دا تکلیف پرې دا خبره دی واته راځي تاسو چې مړی نه ته مړی ولا خبره خو سر ته ورسو چې مړی نه سوال کیږي کنه وای دا کوي که څه بل یا تور
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دا آیتونه خو به د الله ویلا چې مونږ امام صاحب په مقابله کې قرآن او حدیث په مقابله کې امام صاحب منو. مونږ امام صاحب الته منو چې قرآن او حدیث نه وي. لکه الله اکبر مثال مې درکړ چې الله اکبر پټ کای د دې جواب قرآن او حدیث کې وخیا. ته خو هغه آیتونه وایي چې هغه کفارو ته مونږ وایو. ګوره دا آیتونه چې کوم د کافرو ته وایي تو کوم آیتونه دا کوم آیتونه چې توای یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و یطیعوا الرسول دا کافرو توای چې الله او رسول مو الله او رسول مو دوړای مو تاسو یې منئ. مسلمانانی ته په دغه آیات عمل نه کوي. مسلمانانی په دې آیات الله او رسول چې کوم ځای کې حکم صریح دی امام صاحب نه منو. امام صاحب هغه منو صاحب کله قرآن او حدیث سره حد سره نه یا په حدیثو کې تعارض راشي یا سره مسله پکې نه وی لکه اجتهادي مسائل وی مادر ته وي چې ته په منځ کې الله اکبر پټوای الله عزتمن که زه قرآن پیش کوم د تا امام نه اجتهادي مسله نشي څه کوي. الله اکبر دا مسله ده خو چې کله مقتدی چې پټه الله اکبر وای ته پخترا ایمان په قرآن پاک آیتونه خو هغه وایي چې فقيه آیتونه وایي چې کم کافر ته ویل چې زه کافر نه یم نعوذ بالله. دا ته معنی زمون دوړای منو کنه دا آیتونه دا لین دې په دې آیات حدیث وایي چې الله اکبر پټوای. امام پسې اوچته واسره الله اکبر ولې نه وایي و خبره ده خبره تر ودی د پاګه قسم کړی اوس کې کس اخ قسم تا اوس نو درېږي. اول چې کم نوم دی راته ګړګړو نوم دی دغه اسم به مسما بالکل هغه نوم مطابق بالکل خبره کوي. خو تر ته وایي چې دا الله اکبر چې ته پټ وایي اوچته ولې نه وایي امام پسې زه تیار ته کسه اوس که قسم خوړای شي په دې سره قسم مسلمان یې کوي. ته خلکو ته دلیل خایګه قسمونه وکای ته قرآن سره کوم وایي ته خیر مخالفت کنه اسون چال درته کو ته د الله په ذات باندې احمد نورا چرته د شیخ نشته چې ما سره خبرې وکړي چې تا غوند ګړګړی ما سره روان کسه روح سره نشته میرے لیے پاگل اس کو تخت خبر نہ دو تو ریکارڈنگ موجود ہے اس کو تخت خبر اللہ اکبر باندې حدیث ہوئے خدا الله اکبر تو صبر کنا تو یہ صدا الله اکبر امام نے ثابت قرآن و حدیث نے ثابت کړ قرآن و حدیث نے ثابت کړ. یو منٹ اوس ته د کعبه پر رب باندې قسم مخلص دا د امام صاحب نه ثابت دی وکړه ثابت نه کو د امام صاحب نه قسم الله دنیا نه کافر ما سره کتابونه د امام صاحب پرته دي الله باندې تاسو قرآن او حدیث شتا کنه تاسو قرآن او حدیث شتا کنه شته دا قرآن او حدیث در سره شتا دا وګورو دا مقلد دی او خبرم په تکلیف کړی او دا چرته شیخ عبد الله راوغړا شیخ امین راوغړا ته ګړګړی هغه خپل اسم به مسمای غډه وډه وای چرته شیخ راوغړا چې سوالونه ته وک چې دا الله اکبر ته پټ ولې وای او چې تا واسره ولې نه وای چې امام الله اکبر وای خو تاسو به او چې تا واسره وای چې الله اکبر پټ ولې وای. خاطر سره بالکل خبرې کوي نه لکه دې مسلې جواب راکړه صرف دې یو مسلې جواب راکړه چې الله اکبر په اوچته आवाज ولې وای دا دې جواب راکړه پاسون چال د تکاو کنه او شته د امام صاحب لا د دې مسلې ثابت کړه وګټل امام صاحب کتابونه ما سره حدیث به تعلیم الاسلام نه ثابت یو بل خبر سبحان ربی العظیم په اوچته आवाज وای ک په اوچته आवाज سره ک پټي وای سبحان ربی العظیم ډېر پاگل سره په خبرو کوي احمد نور صاحب جاهلیت نه راکی روزانه راجو سره خبره پڅ شي خبره ټلیفون دې کړې ورکشه نه بندوانه